وحد الحرف او تعریف د حرف ما درته چې حد په لغت کې منع ته وي حد په لغت کې او په اصطلاح کې تعریف د شی ده ذاتیات سره لکه د انسان تعریف چې سړیو کې په حیوان ناطق سره نو د حرف تعریف در ځکه چې کلمه دا یو کلمه ده لا تدل على معنى في نفسها چې دا بدلالت نه کوي هغه معنا باندې چې په ذات ته کلمې کې موجوده ده په خپل باندې دا په خپل معنا هم دلالت نه کوي بل تدل على معنى بلکې دا بدلالت کوي په معنا باندې چې هغه ثابتې تغیر ده دي کې دا چې کلمه دا په مدله د جنس ته اسم او فعل دواړو ته شامل ده او چې دا لا تدل على معنى في نفسها د دین اسم او فعل هغه دواړو وتل بل تدل على معنى في غيرها لك من خپل معنا دلالت نه کوي ټول من کون سره من سره اس پته لګي چې لکه دا من تبعیضیه ده کدا من بیانیه ده کدا من ابتدائیه ده اس پته لګي لیکن چې سره وای سرت من البصره الى الاو لك من ابتدائیه ده د طالب سفر د بصره نه شروع شوی ده یو طالب وای سرت من الحقانیه دا حقانیین تلوم الى جامعه امداد العلوم پیښور کې د امداد العلوم او لکه دا ابتدا د سیر د دارالعلوم حقانیه نه و او انتهای په امداد العلوم باندې شوی ده نو موږ ته پته ولګېده چې کلمه د من ابتدا د پاره ده او یو سړی وایي انفقت 20 درهما من 1000 درهم ما 100 روپۍ خرج کړي د 100 روپو نه وایي من تبعیض د پاره دی د اصل د هغې زرو نه بعضې وي او یو طالب وایي استنات خاتما ما ګوته جوړه کا من فضة د سپینو زرو وایي دا من بیانیه دی هغه ګوته د سوه د سپینو زرو وه نو دغه من په خپله معنا په خپله باندې دلالت نه کولو تر څو پورې چې موږ انضمام د ضمیمین وکړی حرف دغې ته ویله کېدی شي حرف دغې ته وایي چې هغه په خپله معنا په خپله باندې دلالت نه کوي بلکې دی په دلالت علی المعنا کې محتاجي بلې کلمې ته دی محتاجي نو په دې سره اسم او فعل هغه دواړه ووتل ځکه چې هغوی په خپلو معنا باندې په خپله دلالت کوي بل تدل على معنى في غيرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي دا من چې لا تدل عليه دې په ابتداء دلالت نه کوي الا بعد ذکر ما مگر پس د ذکر کولو د هغه څیز نه منه الابتداء چې د هغې نه ابتدا شوي ده کالبصرة لکه بصره شوه کالبصرة لکه بصره شوه دا د والکوفه ټکي دلته مناسب نه دی ابتدا د بصرې نه شوي که د کوفې نه او دی ورپسې والکوفه هم راړي نو دی وجنا علماء لیکي دلته دا د والکوفه ټکي مناسب نه دی لکه تقول سرت من البصرة الى الکوفة کوفې ټکي خو د اعلان پس راغلی دلته پته لګېده چې د اعلا د انتها دپاره د اعلان ډېرې معنی دي دلته کې د اعلا د انتها دپاره د ابتدا یې څه وه د بصرې نه او انتها یې په کوم ځای وه کوفه باندې وعلامته او علامه د حرف هغه دا ده الله یصح الاخبار عنه ولا به چې نه دی مخبر عنه واقع کېږي نه مخبر به نه دی مسند الیه راځي په کلام کې نه مسند ځکه دا غیر مستقل دی ده غیر مستقل مبتدا راځي نه خبر او بلا والله يقبل ده بنا قبل علامات الاسماء علامتنا د اسماء ولا علامات الافعال نه په باندې بده اسم علامه راځي نه په باندې د فعل والله يقبل او ده بنا قبل علامات الاسماء علامتنا د اسماء عبد القهار د علامات په دې کې باندې کسره ولې راځي والله يقبل او دا حرف بنا قبل يقبل کې ضمیر د شراجی د حرف ته فاعل شو علامات مفعول شو علامات په ترکیب کې مفعول له او مفعول خو منصوبي نو معلومه کاتب نه غلطی شوی ده جمع مؤنث سالم او د جمع مؤنث سالم حالت نسبی فکسری سره خلق السماوات والارض قرآن کې راځي خلق السماوات والارض السماوات مفعول به ده لیکن چونکه جمع مؤنث سالم حالت نسبی فکسری سره وی او والارض ابیا ول فتح رااله التم والارض پکارو کنه دغه معطوف حکم معطوف علیه کی وی تانه تاسو کومل کې ولې راځي خلق السماوات والارض السماوات مفعول به دغه ټیک تعلق هم کسره کرا وستا
چې جمع مؤنث سالم ده بیا والارض پکار ده که والارض السماوات باندې عطف ده او معطوف په حکم ده والارض غیر منصرف ده والارض مفرد منصرف صحیح ده والارض مفرد منصرف صحیح ده او د مفرد منصرف صحیح حالت نسبی ده وفتحی سروی والارض جعل الظلمات والنور جعل الظلمات الظلمات مفعول به ده لیکن چونکہ جو مؤنث سالمه ده نو حالت نسبی اکثری سره ده او والنور ده الظلمات په کلمې باندې عطف ده نو ده خو منصوب ده نو منصوب علی المنصوب سی معطوف علی المنصوب منصوبی نو والنور ده که منصوب ده نو ده حرف یو نه خدا ده چې ده به د اسم او د فعل علامات نه قبلوي وللحرف معترض اعتراض کوي چې هر کله حرف په خپله معنا په خپله دلالت نه کوي نو په تندر نه ولي چې په کتاب کې لا ذکر کې رکې که چې یو شی په خپله معنا په خپله هم دلالت نه کوي او ته ویې لکه حرف په لغت کې طرف ته وایي او دیم چې کوم دی نو مطلوب فی کلام نی نو بیا څه دپاره نیغ نیغ کې دی وایي طالبه تا ته څه پته ده ٹھیک ته چې غریب کمزوری دی لیکن پورا فائدې ورکوي دو جملو کې د دو اسمونو کې د اسم او د فعل په مابین کې ربط راولي ربط دا د نوکر کار ورکوي نوکر نو دی وایي وللحرف فی کلام العرب فوائد ډېر فائدې دي کربت بین الاسمین لکه د دو اسمینو مابین کې ربط راولي لکه زید فی الدار یوازې زید الدار ته وایي اس پتن کې زید الدار څه معنی چې دا دی وایي زید فی او یا لکه دا الدار د زید دپاره ظرف دی زید پکور کې دنه موجود دی دا غره فی د ظرفیت پر راوستو اول فعلین کله کله ربط په مابین د دوه فعلونو کې راځي لکه اريد ان تضرب دغه ان دا تضربه د اريد د پر مفعول به وګرځولو ځکه ان ما بعد خپل پتاوی یعنی اريد زه اراده کوم ضربکا چې توهلو کې او اسم و فعل یا د اسم او د فعل په میز کې بربط راولي لکه ضربت بالخشبه کته ضربت الخشبه نو لګې سو کوئی ضربت الخشبه معنا نه ورکړي لیکن چې ضربت بالخشبه الکه دا خشبه اعلی دا ضرب وا پلاس والد کړي چکه راغشتي و ضربت بالخشبه اویل جملتين یا د دو جملو میز کې بربط راولي لکه ان جاءني زید اکرمته اما ته زید راغی نو زبر هغه اکرام وکم دغه ان ما قبل جمله شرط وګرځول او رستنه جمله جزاء وګرځول او شرط او جزاء خپل کې مربوط ای ان جاءني زید کما تراغ زید دا جاءني زید فعل شرط او اکرمته دغه لپاره جزاء ده وغیر ذلك من الفوائد او د دې نوري بلا فائدې دي بڑا حاشیه کې د تسلی کی لکه تنبیه د مخاطب دا کله کله تنبیه د مخاطب راولي لکه مفاد د حروف تنبیه علی بذکر الله تطمئن القلوب خبردار یو مخاطب لګیا دی ودره او تا ورته د اعلی ټکر یکدم را بیدار شي تر ستوري خبره ګور ډیره اهمه ده ځان را ویښ کا اما والله لو تجدین وجدی لما وسعتك في بغداد دارو اما حرف تنبیه ده نو کله کله دا د ایقاظ د مخاطب د پار راځي چې مخاطب ودی او تو ورته حروف تنبیه راړي او کله دا با مخکنه کلام مثبت کوي او کله با مخکنه کلام منفی کوي بلا فائدې دي لکه بلا شو بلا پورا بلا ده یو سره وای الستو بصدیقک زول استا مرګره نیم هغه بلا نجیت زما مرګره نغه مخکنه کلام چې کوم طالب هغه بالکل موجب وګرځولو نو بلا فائدې دي پکې او د حروف بحث کې بدر تراشی حروف مستقل دان تدریم قسم دے التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى ويسمى حرفا حرف تحرف لوقوعه في الكلام حرفا ذکر چلے واقع کی په کلام کې په طرف کې اے طرفا معترض اعتراض کې بدر توهم دے بالکل میز کې راغلی بالکل میز کې راغلی لکه زید فی الدار زید یو طرف ته او دار بل طرف ته میز کې راغلی فی راغلی څنګه په طرف کې راځي طرف کے خو بدا سوئی چو طالب ویلے وی زید الدار فی ندا بدے پا طرف کرا غلو دے خو بالکل پا میز کرا غلو لکا زید فی الدار دے وی سڑیتم
په خبره نه پوهېږي. د طرف مطلب دا دی چې مقصود بالذات نه دی په کلام کې، یعنی مستقل نه دی، یعنی دی په کلام کې مسند الیه او مسند نه واقع کېږي. د طرف نه مراد دا دی چې دی په کلام کې عمده نه واقع کېږي مسند الیه او مسند. ځکه په میز کې هم راغلی څوک ورته اړو خیال نه کوي. نو دی وایي لوقوع فی الکلام حرفا ای طرفا. عرب وایي فلان فی حرف الوادی ای فی طرف الوادی اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیه. پشان د مسند او د مسند الیه. بس اندما سبق کافی ہے.